أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. پدې آیات کې شمار د طلاق رجعی او داغین رجوع یا عدم رجوع او د ښځې د مهر واپس کولو نه منع او د خلع مسله هغه ذکر کوي. یعنی هغه طلاق چې داغین رستو رجوع کېدی شي نو هغه صرف دوه دي. په دور جاهلیت کې د طلاق د پاره شمار او حد نو بازي خلکو با په ښځه باندې ظلم او زیاتې به کو، لومبه به طلاق ورکو او چې کله به عدت په ختمېدو شنو بیا به ورته رجوع وکړه. دک شانتی بیا به طلاق ورکو او بیا چې عدت په ختمېدو شو نو بیا به ورته رجوع وکړه. نو دا ظلم او زیاتې به کو او نه به د ښځې کم حقوق چې نو هغه به برابرول او نه به پرې خدا. دا ظلم او زیاتې او د طلاق هیڅ پته نه لګېده چې چا به شل ورکول او که چا به سل ورکول. اسلام د انصاف مذهب دی. اسلام راغی، شریعت راغی، نو الله رب العزت د طلاق د پاره یو حد مقرر کو چې سړی خاوند هغه د دریو طلاق مالک دی چې د دریو طلاق نه پس بیا د نه ښځه چې دی نو هغه جدا ده. او پدې کې د جاهلیت د یو رسم رد چې دکا چې ښځو سره به زیاتې هغه به کېده په طلاقو کې او د اسلام ښکلی انصاف هغه ذکر کوي. الطلاق مرتان، طلاق رجعی او طلاق شرعی د دوو کرتو پورې دي. نو مسله د طلاق رجعی او دا طلاق دا چې ورکه نو دې ځای کې الطلاق په معنا د تطلیق سره دی او التطلیق الشرعي تطلیقه بعد تطلیقه على التفریق، یعنی جدا جدا بدا طلاق ورکه، یو ځل به طلاق ورکه او بیا بچلنو دا طلاق ورکه. نو که یو سړی ولګید او خپل ښځې ته صریحي الفاظو کې وی چې ته په ما باندې طلاق ای، نو دغه عدت کې دنه کده خپل ښځې ته رجوع کوي نو ښځه په خپل ځای باندې ښځه ده او بس د طلاق هغه اثر ختم شو. خو یو طلاق چې د کوم د دریو طلاق مالکو نو یو طلاق د دنه لاړ او د دوو مالک پاتې شو او بیا یې کچرې ښځې ته وي چې ته په ما طلاق ای، ته په ما طلاق ای، دوه ځلې صراحتاً وي، نو بیا هم د خپل ښځې ته رجوع کولی شي په عدت کې دنه او کچرې د عدت نه پس بیا عدت تیر شو او د بیا رجوع کول غواړي نو بیا به تجدید د نکاح کوي. بیا د هغې نه پس تجدید د نکاح دی. امام صاحب بوله بیا اکه شانتې نکاح بوله تړي او په هغې کې به مهر مقرروي. نو دا دوه ځلې په دې کې اختیار او کچرې دریم طلاق ورکو نو
نو دریم طلاق نه پس بیا پکې هیڅ نه کېږي. بیا چې چرته ګرځي په علماو باندې او صحیح علماو باندې ګرځي بیا پکې هیڅ نه کېږي. ځکه درې طلاقه هغه درې طلاقه دي. بعضې غیر مقلدین خو پکې وایي درې طلاقه دا یو طلاق دی، خو د ټولو ائمو د ائمه اربعه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، سلور واړه ائمه وایي چې درې طلاقه دي. بس چې درې طلاقې ورکړل درې طلاقه شو. او محدثینو په دې باندې متفق دي ټول محدثین. امام بخاری د امام بخاری نه راوالی د حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه پورې ټول ائمه وایي چې درې طلاق هغه درې طلاق دي. نو د دریم طلاق نه بس بیا پکې هیڅ نه کېږي. او طلاق هغه په درې قسمه باندې دي. یو ته طلاق رجعي وایي. طلاق رجعي چې یو طلاق صریحي هغه وایي خپلې ښځې چې ته په ما باندې طلاق کوي، یا دوه طلاق صریحي ورکي. نو د دې حکم دا دی چې څو پورې عدت نه وي ختم شوی نو خاوند ته حق د رجوع شته دی. او د عدت ختمېدو نه وروستو که چېرته عدت ختم شو نو بیا تجدید د نکاح هغه به کولی شي. دویم طلاق باین دی. طلاق باین هغې طلاق ته وایي چې باین او حرام وغیره الفاظ د طلاق باین ښځې ته وایي په نیت د طلاق سره. نو حکم د دې قسمه طلاق دا دی چې رجوع نشي کولی او تجدید د نکاح کولی شي. بیا به تجدید د نکاح کوي او رجوع به نه کوي. یو دریم نمبر طلاق مغلظ دی. طلاق مغلظ چې درې طلاق ورته ورکي، خوا که جدا جدا الفاظ ورته وایي او که په یو ځله ورته وایي نو حکم دا دی چې ښځه بیا خاوند ته نه حلالیږي مګر په پنځو شرطونو سره. یو شرط هغه دا دی چې اول خاوند نه عدت تیر شي. چې کوم خاوند هغه ورله طلاق ورکو د هغه نه عدت تیر شي. دویم خاوند او دویم پکې دا شرط دی چې د دویم خاوند سره یعنی صحیح نکاح هغه وکړي. دویم خاوند سره صحیح نکاح وشي. دریم دا چې هغه دویم خاوند هغه د دې سره صحبت وکړي. او دریم چې هغه دویم خاوند دې ته طلاق ورکړي. او پنځم د دویم خاوند نه هم عدت تیر شي لکه رستو باغ آیات کې فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. دا مذهب د سلورو واړو ائمو دی. د امام بخاری هم دا مذهب دی. نو دی کې د طلاق متعلق ذکر کوي الطلاق مرتان. طلاق رجعي طلاق شرعي د دوو کرتو پورې دی. فإمساك نو د دې نه پس فإمساك یا ساتل دی بمعروف د شریعت مطابق په ښې طریقې باندې. نو فإمساك نه مراد هغه رجوع کول دی. نو فإمساك بمعروف نو د دې نه پس یا ساتل دی په ښې طریقې د شریعت مطابق. او تسریح بإحسان یا پرېښودل دی په نیکې طریقې سره. صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي اے د الله رسوله ته چې وایي چې طلاق درې قسمه دي نو هغه دریم طلاق کم دی. نبی علیہ السلام فرمایل او تسریح بإحسان دا دریم طلاق دی. او تسریح بإحسان نو او تسریح بإحسان نه مراد رجوع نکول دی او دا دریم طلاق دی. او دا او تسریح بإحسان تفصیل هغه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هغه ځای تفصیل کوي. او تسریح بإحسان یا پرېښودل دی په شریعت په ښایسته طریقې سره په نیکې طریقې سره. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن
اوس دا بیان د خلع کوي، مسله د خلع ذکر کوي. ولا يحل لكم او حلال ندی تاسو لرا ان تأخذوا دا چې واخلی تاسو مما د اغه مالنا آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي د ښځو ته شیئا څه شی الا ان یخافا مگر دا چې یریږي ښځه او خاوند الله یقیما حدود الله چې قائم به ونه ساتي دا دواړه حکمونه د الله احکام د الله. نو دا بیان د خلع کوي. خلع دې ته وایي چې کله یوه ښځه د خاوند سره موافقه نشي په مزاج کې، یعنی موافقه نشي یا بل څه وخت یعنی داسې هغه یعنی وخت تېرول ورته ګران شي، نو دا ښځه خاوند ته وایي چې زما دومره مال واخله او ما پرېږده. نو هغه دې مال واخلي، دا خاوند دې نه مال واخلي او دا په ښایسته طریقې باندې پرېږدي. اوس څومره مال به دې اخلي؟ نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د مهر مطابق مال هغه دې اخیستی شي. امام شافعي رحمت الله علیه وایي د دې نه زیات دې نه هم اخیستی شي، خو مقدار د خلع د مهر هم کېدی شي او کم او زیات هم کېدی شي. البته زیات اغستل دا د مکارم اخلاق نه خلاف دي، یعنی غیر اولادی. او بیا که چرته دا خاون مال اخلي، خاون د ښځې نه مال اغستو، خو که چرته د خاون قصور دی، د خاون ګناه دی، نو بیا د خاون لا د دې ښځې نه مال اغستل دا جایز نه دي، ځکه بد اخلاقه خاون دی او ښځه تنګه کړې ده او بیا ترې نه مال هم اخلي، نو دا د خاوند دپاره جایز نه دي بیا. او که چېرته د ښځې قصور دی او د ښځې ګناه دی، نو بیا ترې نه دا خاوند دی ترې نه دا مال اخیستی شي. خو که چېرته دا ښځه دا اسې مطالبې کوي، نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د داسې زنانو متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې یو زنانه بغیر د شریعت د حق نه یا بغیر د ضرورت نه دا د خپل خاوند نه طلاق واړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي په دې زنانه باندې د جنت بوی هغه حرام دی. او یا یو ښځه هغه اسې بې خپل خاوند سره خلع کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا ښځه منافقه ده، نو اسې بیسا هغه نه دي پکار داسې. خو که چېرته وخت نه تېرېده نو بیا هغه چې دی نو د خلع ورسره کولی شي. لکه دا واقعه راغلې وه د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین په زمانه کې. حافظ ابن کثیر رحمه الله په دې ځای باندې واقعه ذکر کړې ده، او هغه د یو صحابي چې ثابت ابن قیس رضی الله عنه نوم دی، او دا هغه ښځه ده جمیله بنت سلول. جمیله بنت سلول دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه راغله، وی اے د الله رسول زما خاوند هغه ته یعنی په دین کې او په اخلاقو کې هیڅ شک نشته، مال نان نفقه هم راکوي او د کشان زما ډیر زیات خیال هم ساتي، او زه دا نه غواړم چې په اسلام کې د خپل خاوند ناشکري وکړم. نو ای د الله رسوله زه دا غواړم چې ما ته ثابت ابن قیس ما سره خلع وکړي، یعنی ما پرېږدي. او ذخیرة الجنان کې شیخ سرفراز خان صدر صاحب رحمه الله وی دا ثابت ابن قیس رضی الله عنه دې د رنګ نه تورو او قد چې دی نو هغه مندریو. نو دا جمیله بنت سلول دا د عبدالله لور ده، دا راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے د الله رسول خاوند په دین کې به هیڅ شک نشته او دغه شان اخلاقو کې هیڅ شک نشته، دغه شان د خرچه ما ته راکوي، خو بس زما اسې نه دی خوښ او اسې چې دی نو ورته ګورم نو بد را باندې لګي.
نو د دې وجې نه زوام چې ما تخپل خاوند چې دی نو هغه ما سره خلع وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته وایي تعالی چې نبی علیہ السلام تعالی چې ثابت ابن قیس رضی الله عنه هغه تعالی په مہر کې باغ درکړی دی نو ته باغ ورکولو ته تیار یې؟ نو دا ورته وی او اے دا الله رسول باغ ورکولو ته تیار یم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ابن قیس رضی الله عنه ته وی دې سره خلع وکا او دا باغ ورته بیا واپس کا. نو اوسم کده یو زنانا او د یو نارینا د خزي او د خاون مزاج نه برابرې دو او نفرت او د یو بلنا نو پکار داده چې دا غي په منس کې خلع وکړي شي. اسینا خبر دی تورسیږي د خاون خزه خوخني یا د خاون د لاسه هغه چې دینو هغه مړکی او یا چې دینو خزه هغه زهر خوري ګولای خوري نو بیا بل بل خبره سي نو پکار داده چې خلع وشي. ولا يحل لكم ان تاخذوا او حلال ندي تاسو لرا حلال ندي تاسو لرا ان تاخذوا مما اتيتموهن چې واخلئ تاسو سسیز د هغه مال نه چې تاسو ورکړی وي دوی ته شیئا سسیز. نو علما ذکر کوي آتیتموهن د دې نه مراد هغه مہر دی چې کوم مہر تاسو ورکړی هغه ته نه واخلئ. نو دا ته غستل جایز نه دي چې کله خاون پریدي او دغه شان یا بازي خلق چې دنو هغه نور سور کې خزلا کور ور پسیولي کې پټه ور پسیولي کې سرزر ور پسیولي کې نو دات بیا غستل جایز نه دي الا ان يخافا مگر دا چې یریږي خزا او خاون الله یقیم حدود الله چې قائم بهونه ساتي دا دواړه احکام د الله. فإن خفتم نو دا خطاب د حکام ہوتا یا صلح کون کو خلق ہوتا چې کم د خزی او د خاون په منځ کې صلح کوي. فإن خفتم پس کچری یریږي تاسو اے مسلمانانو الله یقیم حدود الله چې قائم بهونه ساتي دا دواړه احکام د الله حقوق د زوجیت. فلا جناح بس نشته گناہ علیہما پدے دوارو پدے خزے او خاون باندے فی مفتدت به پا آغا سیسکی چی پیدیا کی ورکی دا خزا پاغی سر خاون تا یعنی خزاو لگی دا او خاون تصور کی نو تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی فلا تعتدوها پستاسو دا دین متی ری گئی. ومن يتعد حدود الله او سوک چی تیر شی دا پولو دا اللہ نا او یا هر آغا چا چی تجاوزو کو دا پولو دا اللہ نا فاولائک هم الظالمون پس دغا کسان هم دی ظالمان دی. نو ظالمی چاہتا ہوئی ظالمی آغا خزی توی چی آغا اسی بیسا طلاق واری اسی بیسا خلعی کئی او یای ظالم آغا چاہتا ہوئی چی طلاق یعنی اسی بیسا خاون چی دنو آغا زنانت انگئی نو دکی دی ظالم ہوئی. فاولائک هم الظالمون پس دغا کسان هم دی ظالمان دی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية وحسن العافية. اللهم تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. إلا سنقول ونعوذ بك صغيرا كبيرا
دې ورکړي دي د مور او پلار تابعدار د مور او پلار د سترګو یخوالی جوړ کړي. ای الله زموږ په ملک کې او خاص کر په ټولو اسلامي ممالکو کې ای الله د قرآن نظام هغه نافذ کړي او ای الله پاک په کورونو کې مینې محبتونه پیدا کړي او ای الله هر خاوند او هر ښځه په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او ای الله د هر قسمه طلاقونو نه ای الله هر قسمه خاوندان هر قسمه زنانه ای الله د دې خبرو نه بچ کړي ای الله په کورونو کې نفرتونه عداوتونه ای الله مه پیدا کړي او ای الله پاک ټولو کورونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. ای الله موږ د هر قسمه حسدونو نه بغضونو کینو نه تربګنو نه ای الله عداوتونو نه موږ ټول بچ کړي. ای الله زموږ ټولو مسلمانانو خپل منځ کې اتفاق او اتحاد ای الله قائم او دائم وساتي او ای الله موږ ټول نه راضي شي چې راضي شي بیا ناراضه وشي څو پورې راضي شوي نه هغې پورې مرګ مه راولي چې مرګ راولي مرګ مو د شهادت نصیب کړي د مرګ په وخت کې مو د عظیم